الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى مکی سورت دے، نزول کی یو لسم نمبر او ترتیب دے سورتونو کی درے نوی دے. ربط دی سورت دا ما سبق سرا پگنو وجوہ باند دے. یو دا چمک کی صورت کی دشپے ذکر کا واللیل اذا یغشا، دی صورت کی دشپے ذکر دے واللیل اذا سجا. مکی صورت کی دشپے یو حالت ذکر کا، دی صورت کی دشپے بل حالت ذکر گئی. یا مکی صورت کی ذکر کا ان علینا للہدا، ندی صورت کی دائی نمونہ ذکر کئی ووجدک ضالا فہدا. چتا تو ہم لارد بیان نو معلومہ نتا تے لارد بیان خودلا. یا مکی صورت کی ترغیب امت تا دا اعمال صالحہ ہو، چنے کا اعمالو کئی ندی صورت کی ام ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا دید پارا چه ترغیبات یو بلبسی راشی. سورت کے دفعہ شبہد منکرین در رسالت کئی، در رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کئی اور شبہات کئی غیرت کئی اور تسلی ورگئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور انعامات ثلاثہ ذکر گئی اور تفریق گئی بما داوید صورت باندے. والضحى واللیل اذا سجا، والضحى شاید وقت ساخت، واللیل اذا سجا اور شپا کلاچ خورشی. ما ودعک ربک وما قلا، نزے پر خود تعالی رستارب وما قلا اونے بغس کڑل تاثرہ. سرزی وحی بندشوی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر غمو نو اللہ وی تاثرن بغس دے انتا پر خودے. ما ودعک ربک وما قلا، نزے پر خود تعالی رستارب اونے بغس کڑل تاثرہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، او خام خارستانی حالت غرد تارلاد رنبنی حالتنا. اول کی معصومی پاکوی خواہی نور آگلی رست وحی در ترالا مقام نور مچت شد. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، او خام خارستانی حالت غرد تارلاد رنبنینا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، او زردے چھ درب کی تال رستا رب فترضى نتب خوشحال شے. درب کی سے اجازت شفاعت طول مومنان دپارا پیغمبر پاک شفاعت کئی. لکہ حدیث کے راضی حضرت آدم لبخلق لانشی چی زمان دا پارا شفارسو کا تنگشوی وغا بے نوح علیہ السلام لا، غا ابراہیم علیہ السلام لا، غا موسیٰ علیہ السلام لا،
هغه عیسی علیہ السلام لراولیږي اخري کې به نبی علیہ السلام لراشي. نو حضرت فرمایي زه به د الله حمد ثنا وایم چې اوس ما ته نه دي یاد، الله به ما ته هغه کولاو کي او ما ته به د الله طرف نه حکم وشي ارفع راسک یا محمد سر توتا وشفاعت شفاع، سر پورته کا محمد صلی الله علیه وسلم واړه درګوړې وشي تا ته شفاعت کوستا شفاعت په منظورېږي. او بل روایت کې راځي انا اول من یشفع، زه اولم د هغه چا نه چې هغوی به شفاعت کوي. نو پیغمبر پاک له به هغه مقام ورکړی شي چې هغه بل چا له نه وي. ولسوف یعطیک ربک فترضی، زر دې چې در به کي تا لره ستا رب نو خوشحاله بشې ته. الم یجدک یتیما فآوی، اوس نور نعمتونه او احسانونه ورته ښیي چې دغه به د آخرت نعمتونه او احسانونه دي. چې دنیا کې تکلیفونه او آخر کې به تکلیفونه نه وي او خوشحالی به وي. وللآخرة خیر لک من الاولی، یا اول د نبوت نه بیا نبوت مې درکړه. دارنګې تعالی خوشحالی به درکړي، اجازت د شفاعت به درکړي. دنیا کې هم در باندې احسانونه کړي دي. هغه دا الم یجدک یتیما فآوی، آنو مندلې تعالی یتیما نو ځای درکړه تعالی. ووجدک ضالا فهدی، او مندلې تعالی حیران و پریشان لار درته سمه کړه د بیان. ضال ضلالت په معنا د حیرانتیا او پریشانۍ. دا نه معاذ الله چې ګمراه وي نو لار درته وښیم. نه پیغمبر پاک د اول نه معصوم دی. او امام راضي ضلالت په معنا د محبت هم راځي. لکه حضرت یوسف وروڼو پلار ته ویلي وو چې انا لنراک فی ضلالک القدیم، منګه وینو تعالی په محبت پخوانی کې. نو معنا دا ووجدک ضالا فهدی، مندلې تعالی مینا کوونکې د خپل دین سره نو لار درته سمه کړه د بیان. ستا مینه وه د الله د دین سره، ستا مینه وه د مخلوق د هدایت سره، نو الله درته لاره سمه کړه د بیان. لکه سورې شورا کې راځي چې موږ درته رڼا راولېږله نهدي به من نشاء من عبادنا. او دارنګ پیغمبر پاک ته وایي وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. تا ته پته نه وه چې بیان د کتاب به څنګه وي، نه درته پته وه چې بیان د ایمان به څنګه وي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. دارنګ دلته کې وایي ووجدک ضالا فهدی، مندلې او تعالی را مینا کوونکې د خپل دین سره نو لارې درته سمه کړه د بیان. ووجدک عائلا فاغنی، او مندلې او تعالی بې ماله نو بې پروا یې کړې د مال نه. اغنا غنا په معنا د بې پروایه. لگا اشعار دا عربو کرالی کلانا غنیونا نفی آیاتہو ونانو اذا مدنا اشدو تغانیا. منگی جواندیو دیو بلنا بے پرواہو چمرشو نور بام بے پرواشو. کلانا غنیونا نفی آیاتہو ونانو اذا مدنا اشدو تغانیا. دا سے حدیث کرا دی لیسا مننا من لم یتغن بالقرآن، ندے مننا غسوک چگا بے پروان شو پہ علم دا قرآن باندے. نو غنا پا مانا دا بے پروان مانا دا ووجرک عائلا مندلے اتال رب مالا فاغنا نو بے پروان اکڑی دا مالا. فاما الیتیم فلا تقهر،
نور چې یتیم دی نو مرټا غلا غصه مکوه په هغه باندې واما السائل فلا تنهر اور چې تپوس کوونکی دی په دین کې نو مرټا غلره دین کې تپوس سائل دین کې تپوسونه کوي رټای ما یا مانا سوالګر دی رټای ما که څه ورکې ورکه که نه ورکې مو ورکو خو رټای ما واما السائل فلا تنهر هر چې غوښتون کې یا تپوس کوونکی دی په دین کې فلا تنهر نو مرټا غلره واما بنعمت ربك فحدث او پنه وار چې پنه مد رب باندې بیان کوا سمته الله در باندې نعمت کړلې علم د قران دې الله در کړلې نو بیان کوا خلکو ته مسله بیان کړو توحید د خدای کتاب خلکو ته وخایا نعمت در باندې الله کړل د نعمت خبره کوا دانه چې تو ګیلې کې شکوي کې مال دانشته مال دانشته واما بنعمت ربک فحدث او بنعمت رب باندې بیان کوا سورت کې د دفع شبهات د منکرین وا چې چا د رسالت نه انکار کو او تسلی ورکولا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته